د چمن په سیمه کې لکه د پښتونخوا په دغه سیمه کې د جنوبي پښتونخوا په دغه سیمه کې چې د اوس هم د زموږ یو ثقافت ژوندی دی چې زموږ د خوشحالۍ مواقع وي پر داسې مواقعو باندې د داسې پښتانه د ډول پر خوا باندې چې هغه کوم روایتي اتڼ دي هغه کوي دا رواج د صدیانو سره روان دی او دا رواج اوس هم د چمن په دغه سیمه کې ژوندی پاتې دی راځو په دې اقلبه موږ د خپل خلک راغلي دا هغې پوښتنه کوو چې هغه پوښتنه په دې حواله سوی حاجي حاجي صاحب دغه روایت د څه وخت ژوندی پاتې دا خو د شلولو کالو د مخه دا روایات را روان دي زموږ چې کومې خوشحالانې په هغه کې دا زموږ کوم ثقافت څه دی اوس هم خلک په هغه کچه باندې د دې حمایت هم کوي او دا پر وادي کوستا او په دغه کوم نورو دې پلانو کې دا پروګرامونه جوړوي زموږ خپل زوړ روایتي نه دی پرې شي دلته ملي هر وخت خوشحالي اتڼونه خپل زموږ د زړه پښتنو روایتي کې هر وخت کوي ډېر صدیان سره روان دي ډېر ښه خوند کې خامخا په خوشحالي کې خلک جوړوي دا او په دغه رقم محفل کې بیا د کلي علاقې ځوانان هم راځي ډېر خلک موږ هم ساګان ګره خلک بازار څخه خلک راځي د روایتي ډول تر ډېر پخوانی رواج دی ډېر ښه خوند هم کوي موږ د پښتانه چې کوم ثقافت دی په اولې ورځ چې د پښتانه خشتي ډول سوی ده دا ثقافت هغه ټول څه د کوچ ټول دي او د دې ثقافت چې کوم خپل په ژبه کې اتڼ ورته وایي بلوغ چاپ ورته وایي پنجابي بنګړه ورته وایي زموږ دا اتڼ زموږ په علاقه کې دا زموږ د کلچر حصه جوړه شوې ده په دې کې زموږ قبایلي خلک دي که سپین ږیري دي که ځوانان دي که کوچنیان دي حتی کې لیبرل چې کوم مذهبي دي هغه د دې ثقافت سره اکثره انجامین کوي او خوند راځي په علاقو کې دا یو رواج وي همدارنګه اتڼ په هر کور کې منعقده شوی وي بلا دعوت هر څوک په دې کې راځي شمولیت کوي او میزبان چې کوم دي هغه دې سړي چې کار نه کوي نو ټوک دې راځي هغه په دې اشاره کوي چې په سکولار کې کوم وخت په پښتنو په علاقه کې د چای کوزای یا واقعي یا چې پیداش نو موږ د دوه ثقافت جوړو په دې باندې شغل جوړو سیر ته په خلک راځي غزلي وایي دا تقریبا مسوي کاسې دا زموږ ثقافت پښتنو روان تقریبا فرګان صاحب دا ستا کور ودانۍ وایي چې زموږ هغه د پلار او د نیکه د هغه وخت تقریبا په 50 کالو څخه دغه ثقافت روان دی چې پر یو شاګرد باندې کې هغه پخوانی اتڼ پخواني خلکو چې کوي هغه اتڼ رسم رواج تر اوسه پورې دغه پروګرامونه د دې ژوندي روان دي هغسې پروګرامونه دغه د پخواني ثقافتونه نور پر مخ راولي او دې ته ژوند وایي او د دې لپاره نور ځوانان چې هغوی دې چې په کار باندې چې موږ خپل ثقافت ژوندی پرې کوو موږ کلتور قومونه چې دي هغه خپل کلتور یادوي ثقافت یادوي د پښتانه په ثقافت کې ډول وخت شامل دی او دغه رقم ناصر په اطراف کېږي په بېلګو کېږي بلکې تر کومه اندازه باندې کېږي هغه وخت چې د خوشحالۍ مکایي هغه MPA سیټي د کونسلر او د ایوارډ سیټي یا کوزدا یا واقعي نو د دغسې پښتانه باقاعده د ډول پر تا باندې خپل اتڼونه کوي